د هرس او لالچ په موضوع لیکل شوی ریډیایي ډراما وکیل، لیکونکي عبدالکریم مظلوم، انتخاب د پروفیسر ډاکټر محمد همایون هما د کتاب د عبدالکریم مظلوم سحرې ریډیایي ډرامې یوه مطالعه، پروډیوسر ساجد محمود خان، انجینیر اجاز خان، کردارونه منتظر خان نوی وکیل، ساحل یوسفزی، تورعباس خان، د وکیل منشی نور الرحمن سحر، نوروز یو فرضی مقدمه والا، شیر رحمان شبنم، ذاکر د وکیل نوکر، نور الرحمن سحر، دانش خان د تاڼې منشی، سلمان حیات، پیش کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. قسمت په کمزې کې و دی، غلط شو. دنیا کا مکله ده، د قانون و سره قدر نشته. دنیا په کوم سیس چلیږي؟ په قانون. زه څوک یم؟ قانوندان. که چېرې په قانون ولاړه دنیا د قانون قدر ونه کړي، نو داسې دنیا ته به څوک د عقلمندو دنیا ووایي؟ دا زما د قسمت قصور نه، د دنیا قصور دی. ناپوهي او بالکل جهالت دی. وایم چې دا قانون په خپل سینه کې پټ وساتلی، چې دې بې قدرې دنیا ته د قانون قدر معلوم شي. نه پوهېږم چې ما له کومه لار اختیارول پکار دی. السلام علیکم. دغه ځای دې پروت وي. څه دې پروت وي؟ ستا دا کمبخت سلام، ما ته ستا سلام هیڅ ضرورت نشته. زما قصور؟ ستا قصور خپل فرض نه پیژندل او خواري نه کول. عجیبه خبره ده چې سینه مې په قانون ډکه ده، قانوندان یم او مقدمه را سره یوه نشته. د دې ټوله وجه ستا نالایقي ده. په دې کې زما څه قصور دی؟ زما کوشش دی او کوشش زه پوره کوم. خدای خبر چې ته لیګړ پاس یې او که نه. زه خلکو ته ویم چې بیرسټر دی، ولایت یې پاس کړی دی. افسوس چې ته لا په دې کې هم رضا نه یې. نه منم، دروغ وایې، بکواس کوې. لکه چې په خوله وایې که تا واقعي دغسې کار کولی، نو تر اوسه پورې به ما د سرو زرو بنګله جوړه کړې وي او ستا له کوره به هم دنیا بهر بهېدلې وي. ته خو په ما سراسر تاوانې. زه رکشه. کوم خوا رکشم؟ ستا په نوکرۍ کې او ستا په منشیتوب کې مې جامې وشلولې. د بوټانو مې دا حال دی، په خپو کې مې په دې وجه په سوونو وزغي مات شوي دي چې د بوټانو مې تلي نشته. چې تاسو سره یم نو په ګېډه موړ نه شم. په کومه خوله ته ماته وایې چې رکشه؟ برادر، زما مطلب دا نه دی. زه خو دا وایم چې ما دومره خواري کړې ده، قانون مې ویلی دی او وکیل شوی یم. د فریدون کاکا خبره، تحصیل تمام یم. ولې حال دا دی چې تا له دا لږه ډېره تنخوا او د بالاخانې کرایي زه له خپله جیبه در کوم. په شپږو کورسو کې د 3 وشلې دی. ته خیال وکړه چې نتیجه به یې څه وي. دا ستا خپل قصور دی. څنګه زما قصور دی؟ چپ شه. رامچند راغی. یو خو دار وخت سپیره تندې نیولې را روان وي. سلام صاحب. سلام سیټ، په خیر راغلی. خوشو سیخان مهربانی. جوړې سیټ. مهربانی وخت تیریږي. تورعباس خان.
تور عباس خانه سباله چې دغه 10,000 روپۍ واخلې که نه نو 2,000 پکې ضرور سیټ له ورکړه. ډېره ښه ده. خان 1,000 روپۍ اوس راکا، ډېرې ضروري مې پکار دي. په نن او سبا کې څه دي؟ که اوس مې جیب کې وي نو ضرور به مې درکړې وي. سیټ یو ورځ خو نه ده که نه، زمونږ او ستا عمر دی، کله به وي کله به نه وي، کله به پیشکي درکو او کله کله به راته په میاشتو میاشتو ګورې. بېشک چې کته باندې کټوی باندې او چې کته کوزه کټوی کوزه. ها ده نو زه سبا 100 بجې راشم. ستا د راتلو اجت نشته، زه به پخپله درشم. ډېره ښه. سلام. سلام. نو ستا دا کسور دی چې د افسرانو سره د ناسته پاسته نشته چې خلک دی وویني او اثر پې کېږي، نه چاله ډوډۍ ورکې او نه چې اثر رسوخ دې څنګه پیدا شي او څرنګ به ستا نوم چې دی نو دا د هر چا په خوله راشي. یو وکیل د چا سره په لار روان وي نو په جوش کې خبرې کوي، دپاره د دې چې خلکو ته د ژبې زور معلوم شي. ولې ته خدای بخلې هر وخت فکرونه دي وتی. زه به خپل کار ډېر ښه پوهېږم، ته خپل ځان ځای ته رسوه. دغه بس ده، زه مخامخ کښېنه، یو خوا بل خوا ګوره، اکو په چا دې شک راځي نو د هغه د راټینګولو کوشش کوه. سپیره خدای خبر چې څه بلا در باندې شوې ده. ویم چې تا سره نوم نو ګزاره مې کېده، خو چې ما له راغلې نو خیر. هغه د منشیانو خبره چې د روزې دره کې پاتې نشي نو د منتظر خان سره شي. د منتظر خان سره واقعي چې زما د روزې درک نشته، کني منشیان دومره خبرې نه اوري. په پوړو څوک راوخته، زما په خیال خو سامې معلومیږي. ورځه په خپل ځای کښېنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هر کله راشه، راځه کښېنه. ښه جي. وایه خیر خو دی که نه؟ څنګه دې پیښه وکړه؟ بھائی جان سیلاب په مخه راغستیم، بس د امداد دپاره تاسو له راغلیم. خدای پاک به خیر کړي، پروا مه کوه. زمونږ له وسه چې څه کېږي هغه به ضرور کوو. زما په زوی د 500 کم شوی دی، خو بالکل بې ګناه دی. د اپیل کولو په غرض دلته حاضر شویم، د خدای په خاطر مدد را سره وکړې. زوی راله د خانانو پرې جنبې 500 ته ورسو. معمولی خبره ده، داسې همیشه کېږي چې وار خطا نه کې. که داسې د عدالتونو خوله چلېدې نو نه به چا وکیلان نیول او نه به یې وکیلانو له زرګونه روپۍ ورکولې. پوه شوې که نه؟ او وکیلان خو پوهېږي که نه. وکیل هغه چاته وایي چې د عدالت فیصله ماته کي. خدای پاک د سره ډېر ښه وکړه چې داسې ډاډګیرنه دې راکړه. که خدای پاک مې زوی را خلاص که نه نو ته رانه خپله لونګۍ جدا واخله. خیر، خدای به خیر کړي. ښه ده، ته نقل راکړه چې زه یې وګورم او وکیل صاحب ته چې کوم دی وموښیم. ذاکره ورشه یو چانک چای راوړه. ډېره ښه ده میرزا صاحب، دا دې ورلم. معلومیږي چې کار وشو، ځکه چې د ذاکر چای ډېرې قیمتي وي. ښه نو نقل راکړه که نه چې وکتی شي. نقل خو زما د مشر رور سره دی، اوس به راشي. دا ځای مې ورته ښوولی دی، خو پیس راته وایي چې کار خلاصېږي. کار برادر، زما وکیل سه هغه دغه وکیل نه دی، ولایت پاس دی، ولایت پاس چې په عدالت کې ودرېږي نو د خولې په جوش کې زګونه غورځوي، زګونه. عدالت ته یریږي. هغه بله ورځ یې 3 سړي، یو نه 3 د 500 د تختې را کوز کړي دي. شکر وباسه چې دلته خدای پاک راوستې. قسمت دی خو قسمت. اوهو زما خواډو خیال نه و، د چای دا تکلیف مو ولې وکړو، ما خو اوس کلی دي. پرېږده زوروره چې څه د مړېدو سیز خو نه دی. واخله دا چای وڅښه. ښه ده نو، خو د پیس خبره را سر خلاصوه. برادر جانه خدای تا سره په نیک عمل شه. وکیل صاحب د قتل د مقدمې په اپیل کې د 100,000 روپو چرېم چې دی نو سره پیسه کمه نه اخلي. نور به درته څه ووایم؟ بھائی زه ډېر غریب سړی یم، زما سره به مهرباني کوئ.
او وکیل صاحب ته به زما دپاره ضرور مینت کوې ښه. ضرور ضرور، زه به ورته ستا دپاره ضرور مینت وکړم. ښه نو تر 100 روپو پورې به یې ماله راضي کړې. ویم دا اوس ته خپل ځان او خپلې د قتل مقدمې او پانسۍ ته وګوره. ما خو درته د مطلب ټکي چې کوم دی ویلی دی. خدای ته معلومه ده چې زه ډېر غریب یم، ولې ضرورت دې ځای ته را رسول یم. ښه به دا چې په 11,000 روپۍ را راضي کړې. توبه، هېڅ چرې به ونه شي. ښه ما وکیل صاحب غواړي، ته کښېنه، زه دا دې راغلم. ډېره ښه ده، ورشه، خو زما دپاره پوه شوې که نه؟ ښه ښه ښه، پوهېږم پوهېږم. معلومیږي چې که خیر کار جوړ دی. او او ستا خبره رښتیا ده. که خیر یې 10,000 خو هغه د خپلې خولې چې کوم دی ویلی دي، خو زه 15,000 غواړم. خیر ګورو چې څه کېږي. آفرین، خو ګورې پام کوه چې له 15,000 نه په هېڅ حالت کې کم نشي. رامچند خواړو ستا مخکې اوس راغلی و. ویم که د چړې لاندې مې ګیر که که نه، نو انشاءالله چې شارک به یې درله پرې کوم. تجربه مې شته. دا وختي چې مې درته سختې خبرې کولې، نو مطلب مې ستا کارولو. ته زما په مطلب پوه وې که نه؟ زوروره، څه ماشوم خو نه یم، ډېر ښه پوهېږم. ښه ده نو ورشه، زه لوکوټي د لاهور او الهاباد د هاي کوټونو فیصلې ګورم. ډېره ښه ده جي. ښه نو ماښام دی، زر کوه خبره خلاصوه. ویم د 10,000 روپو نوم خو ګورې وانخلې. بهي زه خو د 10,000 روپو نه 1 روپۍ هم سیوا نشم درکولی، او شته م را سره نه. دا نور راته د خدای په خاطر پرېږده. داسې وکړه که نه، خیر دی داسې هم نشي کېدی. ته 12,000 روپۍ چې دي دا د وکیل صاحب فیس او 3,000 زما منشانه راکړه، نور به ورته زه ستا دپاره مینت وکړم. ښه یاره خو داسې خبره دې وکړه لکه چې زبرګ او زما په جیب کې ناسې. ځکه چې زما سره ټولې ټالې دقه 15,000 روپۍ دي چې دا ټولې تاسو له درکم، نو خورم به څه او سکم به څه. څوک خو مې دلته زوروره د پیژنګلو هم نشته. ویم د خوراک څښاک او ملاستې پروا مه کوه، زمونږ دا ځای ستا خپل ځای دی. ښه ده، فیصله په دې شوه 12,000 روپۍ د وکیل صاحب فیس او دا 1000 روپۍ ستا منشیانه او باقي مافي. که دا درته منظوره وي نو ښه پخه، ګنې لاړم. ویم دلته ستا کار دی او هلته وکیل صاحب د یوې مقدمې دپاره په کتابونو کې بوخت ناست دی. ظالم دونه کار کوي چې په ما خو یې سر وګرځم. دا دې بیا وغوښتم ورځم چې ستا دپاره ورته هم څه مینتزاري وکړم. وچې خو په دغه روپیو راضي که که نه، ستا نه خو نشي تېرېدی. ډېره ښه ده، ورځم. ظالمه په زړه مې دړ شو. ولې په څه خبره؟ زه د تنبې خوا کې ولاړم چې ګنې نو زه به لاړ شم. مې واورېدل ظالمه راشه، ته خو مې په دې زړه لاس کېږده چې څنګه درځېږي. اوهو دا خو واقعي. خو خیر خبره خلاصه ده، په 14,000 روپۍ فیصله وشوه. ستا منشیانه خو به جدا وي که نه؟ نه نه، د منشانې 1000 روپۍ په دغه کې شامل دي. آفرین، بس دغه خبره وه، ورځه. ویم ورور مې ستا دپاره مې ورته ډېر مینتونه وکړو، خو اخر کې مې په دې خبره راضي کړ چې سړی څه پردی نه دی. زما د سکن یا د ترور د زوی سکه پر ګټې دی. مهرباني. شپه به دې ګورې هم دلې وي. ډېره ښه ده. ښه ده نو بسم الله کوه. ماښام دی او زما شپه هم دلې ده، اډو سهار له به هر څه ختم کړو. رور به مې هم را رسېدلی وي، اوس به تاسو هم ستړي او زه هم. خوښه مو ده؟ ډېره ښه ده. ذاکره
ورشه د وکیل صاحب د کوره چې کوم دی د میلمه له بستره او ډوډۍ راوړه. ډېره ښه دی جي. او چې بستره پاکه وي ښه. قدر صاحب زم سړی پیژنم، دا دې لاړم. ګیر شلو کاکا جوړي، ګیر شلو کاکا جوړي، داسې معلومیږي وړې په بلا جوړي. ګیر شلو کاکا جوړي او ګیر شلو کاکا جوړي، خدای رسول وخدې ښه وړې په نیکانو ښه، او پېښ شو دا ګډورې ښه په کسبانو ښه. سوال دې قبول شوی دی د وکیل منشي زما جوړي، ګیر شلو کاکا جوړي او ګیر شلو کاکا جوړي. برادر اندازه ولګوه ښه چې د ظالم زوی د سحر نه تر ماښامه پورې کار کوي او ستړی کېدل اړو پیژني نه. خو خیر پیدا یې وماسېله کړه، خپله سینې په قانون داسې ډکه کړه لکه چې انار په دانو ډک وي. اوهو چې بیا کومه ضروري قانوني خبره پیښه شوه چې ورشم غواړي مې. ورشه که نه؟ لکه مزه یې وکړه، خو د مطلب خبره چې ده سبا ته شوه نو. ما ټولې خبرې اورېدلې دي، ورځم چې ډوډۍ او د بسترې بندوبست یې وکړم. ډېره به ښه وي. ښه نو نن ورله چا لوی سړي چې کوم دی د شپې ډوډۍ کړې ده؟ ها نو د مختیارنامې او د ټیکټ او د مثل د کتو چې کوم دی د پیسو خبره خو ما تا سره ونه کړه. که خیر وي سهار له به ټولې خبرې خلاصې شي. تاسو وختي راشئ. ها ویم زه به د سهار چې تا سره دلته څکم هغه د ډوډۍ او بستره در له هم راورسېدل. ته ډوډۍ وخوره او په ارام وده شه. زه لاړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په مخه دې ښه. یاره په دې ټول عمر کې به نن په سړه سینه خوب وکړم. آفرین زما ښکلې د مینې بسترې تسله ښکلی شی دی، او نن زما تسله ده ایله به په سړه سینه خوب وکړم. اوه نن خو داسې زر خوب راغی. یو به نوی واسکټ اخلم، دوه به سپین پتلونونه جوړوم. واجوه راکړه دا په پتلون مې داغ دسه دی، دا داغ دسه دی، دا داغ دسه دی. اوه دا خو زه په خوب کې لګیا وم. دا خو لا 1 بجه ده. اوده کېدل پکار دي، اوده کېدل پکار دي. بېګناه، بالکل بېګناه. د قتل بالکل نه دی کړی. زه هم ګواه یم هم وکیل. زه په موقع موجود هم ثبوتونه لرم. بالکل بېګناه، بالکل بېګناه. توبه دا شپه خو ډېره اوږده شوه. دا زه څه غوتې بوتې وایم. ډېره اوږده شپه ده. زرشه بس هر څه به وشي. نوټونه شکر چې لا سبا شو. څه ګنده شپه وه. زوم او خوبونه بس اوس تلل روپۍ اخیستل او جیب ډکول پکار دي.
سړی څه شو؟ یا وروره و بهیجان یا بیدار دره معلومیږي چې تللی دی. یا بهیجان یا برادره څه شوې؟ ای مقدمې والا سړی جوړ وتلی دی تللی دی. تورباز خانه ولې د چغې سروې جوړې کړي دي؟ صاحب سړی هم نشته او بستر هم نشته. بستره هم یوړه؟ د رزیل زوی زرکه زما بستره را پیدا کا. روپۍ هم لاړې او بستره هم رانه ویوړه. نه منم، بستره را پیدا کا. شابه په دې ساعت زر کوه. نه منم، شابه په دې ساعت زر کوه زر. وایم ته پوه شه او دفتر دې پوه شه. زه دغه هم چې درنه لاړم. وی الله، سړي بستره یې وړه او منشي مو تښتېد. څه وکړم؟ زم چې راپورټ وکړم. دواړو ما ته سازش جوړ کړل. په دواړو د سازش مقدمه چلیدی شي. بس یوم نه پرېږدم. دواړه مجرمان او د سازش په جرم کې د پانسۍ لایق دي. بس څه چل شوی دی؟ خبره کوه خبره. ویم تاڼدار صاحب، زما منشي د یو بل سړي په سازش سره زما بستره وړې ده. صفا د سازش کیس دی. فوراً کاروایی کول او ملزمان ګرفتارول پکار دي. زه پوه نه شوم. زه وکیل یم، په سرکاري قانون ډېر ښه پوهېږم. زه ویم چې صفا سازش دی او زما بستره تلې ده. تاسو خپل لیکلی بیان راواستوئ نو دا به ښه وي. په دې سازش کې ته هم شامل معلومیږي. ښه ده ګورو به. رښتیا دي چې څه کرې نو هغه به ریبې. دی بل ته کنده کنسته نو خپله پکې پرېوتل.